نه د سهار وخت پیژنو نه د ماښام وخت پیژنو. هغه د بادشاہ چرګانی بادشاہ چرګان ساتلی نو هغې به د شپې په 2 بجې بانګ وي نو وینځه به لاړه بادشاہ به راپاسولو چې تهجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چېرته 12 بجې بانګ ویلی نو وینځه لاړه بادشاہ راپاسولو چې صاحب وخت دی بادشاہ چې کتلی دا خو وخت لا ډیر دی نو بادشاہ ورته قتل کردن لازم است وینځه ته وی ستا قتلول لازم دي ځکه چې د 12 بجې زرا پاسو وینځه ډیره پریشانه شو چې اوس بادشاہ حکم وکړو چې ستا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وجني نو زیب النساء نامه وه یو ښځه وه ښځه نننی اخبار کې وګورئ دا نرخزیان ښځې وې دا زمونږ ښځې نرخزیان دي بل په شرمونو خو شرمېدی خو ښځو ته ووایئ چې که روجې نیسئ په روجه کې دا په شونډه چې سرخي لګئ دې سره روجه ماتېږي ګورئ په خبره پوهېږئ شرمېدلي خو یی او که خیر نور به شرمېږئ بله ورځ یو په مخه راغی وایي چې ډېرې ځان پټ را پټ کړو خو زه پې نیغ ورغلم او تولنده ورپسې وه دا بورکۍ چې بار نیولې وه نو اوږده اوږده نوکاني او تک یې سره کړي ده ما نه تپوس هم کړی و یو ځلې چې مولانا صاحب دا نوکونو پالش شکر دی زمونږ کور والا خو یې نه کوي خو ګناه یې شته که نه نو هسې ویمه شرمېدلي خو یو مونږه خو دا په شونډو باندې سرخي روجه دارې ښځې دپاره دا اجزا لري او دا بیا دننه چې تېرېږي دې سره روجه ماته شي دا په نوکونو پالش سره کومه ښځه که مونځ کوي دې پالش سره اودس نه کېږي چې اودس ونه شو مونځ نه کېږي غسل نه وځي ټول عمر به دا ښځه په غسل نو عرض مې دا څه خبره مې کوله وینځه لاړه زیب النساء ته زیب النساء هم ښځه ده وینځې ورته ویل غرقه شو وی ولې وی بادچرګانو غلط ټیم بانګ ویلی دی چې بادشاه مې راپاسولو هغه وی قتل کردن لازم است اوس خو به ما سبا وجني زیب النساء ورته ویل غم مه کوه سبا له زیب النساء راغه بادشاه ته وکالت کوي د 302 کیسونو وکالت به کوله ورته تاسو ویلي دي دې وینځې ته وی دې زه بې وخته پاسولی مال چې قتل کردن لازم است نو زیب النساء ورته وایي چې بادشاه قتل کردن لازم است مرغ بے ہنگام را قتل کردن لازم است مرغ بے ہنگام را ای پری پہ کرچی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو په کار دي چې د بادشاه ټولې غوړې زیړې خلاصې کړي او تر اوسه د سبا او د ماښام وخت ونه پېژني دا وینځه غریبه د سبا او د ماښام په وخت څه پوهېږي خو چرګ بانګ ووی او راغلی او تې راپاسو بادشاه ویل والله ټیک دی ډاډر یې وکړو دا ټول چرګان لاړ نن د ماښام په ټایم کې تاسو ملا ته کنځلې کوئ چې بیړه دې غرقه شه مری دې وچه شه بانګ نه وی غرق دې کو وخت شوی دی نو مری ستا ولې نه غوسېږي چې د دنیا غوړ زیړ دی وواله او تر اوسه تا ماښام ټایم نه دی پېژندلی که ته ماښام ټایم وپېژنې ستا ملا ته حاجت څه دی خو ټایم به شوی ورته به وګورې روجه به ماته کړي که بانګ وی او که نه که ملا بانګ نه وي ته به تر ماسخوتن نه ناستې روجه به نه ماتې ته سټه دي ویزه ته داسې لکیر که فقیر اوس ملا به بانګ نه وي سهار نو ته به تر غرمې روټۍ خورې زه اوس ملا یعنی ملا اوده پاتې شو حاجي ملا اوده پاتې شو بانګ نه کېږي نو چې ته نور راوخېږي ملا به بانګ نه وی نو ته به روټۍ خورې یا ملا نشتا یا اچانک پې څه چلو شو او په جومات کې بانګ نه وی نو تا به شربت مخې ته ایښې ملا به بانګ نه وی ته به روژه نه ماتې دې وجې نه اوقات څنګه چې مونځ فرض دی
داسې د مونځ وخت پیژندل فرض دی